أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو يعجل الله للناس الشر مشرکین مکہ دیکھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم توی چې دا تمون د کوم عذاب نه یری دا عذاب را باندې ذره ولا مسخره ده عذاب ته ورته ولو یا کله کله انسان دې د هرڅه چې ځان لپاره مرګ غواړي صحیح ځان لپاره تبعی غواړي وي خدای ما مړې ولنا صحیح الله تعالی فرمایي دا دعاګانې زه اورم نه که په دې ما فیصله کولې نو تر اوسه مې یو نو کړی ولو يعجل الله أتفجل وركولي فعجلت وركولي الله تعالى للناس خلقتا الشر عذاب استعجالهم بالخير لك سنجدي فعجلت بان غواري بالخير خير الله الله تعالى خير وركي انسان غواري نخدا خير ورکی وزه خود امانات کا مقابل کې به وغواړي تقاضا ده حال په دې باندې دلیل دی یعنی مثلا ورمنګ ټول دراتو دینر بچو کنه بچو نو دینر لپاره روزانه موږ دعا نه کوو چې خدای موږ دینر راکړي بیا دا دعا نه کوو چې خدای موږ خوب راولي او الله تعالی سار موږ بریکفاست راکړي او خدای سار موټر له تیل راکړي صحیح او دا زموږ تقاضي دي فطرت کې ګر څنګه فخاب وفخار ګرځي او ځکار ګرځي دا دیمان ده الله دا دیمان دا الله او الله تعالی دیمان نو پوره کوي دا کمپیوټرایز دی او زموږ شیخ رحمه الله هغه صبران ویږي زما وعده نه شي ما ته دعا وکړي شیخ رحمه الله علیه الله تعالی زموږ مرګري له خیر ورته الله تعالی زموږ مرګري له خیر ورته الله خیر مخاطب بل برابر ویجی ما وعده شوی شپږ وکاله شو بچی نشته شیخ بلا الله تعالی دې مرګري له خیر ورکړي الله تعالی دې مرګري له خیر ورکړي الله تعالی دې مرګري له خیر ورکړي الله خیر حافظ ینه به تاسو جمله ویله الله تعالی دې مرګري له خیر ورکړي ما ته غلې ما دا خلک دا غواړي چې دا کوم شی یې ضرورت دی چې تاسو دا ذکر کړئ وي مرګري انسان په خپل خیر او شر نه کوي ممکن دا کوه دې مصیبت کې ورته زر لپاره د واده سوال کول په عذاب راځي ممکن دی چې بچي پیدا شې په مصیبت مړ کړي صحیح نه بس الله تعالی نه غواړي چې خدای خیر ورکړي خدای ته خیر وکړي صحیح که واده کوله خیر نو واده بولو کی کنه واده کوله خیر نه دی کوي دا د خدوا ولو يعجل الله كثرة الوعار والقول الله تعالى للناس خلقتا الشر عذاب التكليف استعجالهم لك سنجدي فحجلت غالي بالخير لقضي إليهم نتروس بدوية فيصلة أورون شروع يعني نزيم بكار ختم شروع لقضي إليهم تروس بدوية بعد قدار على الوعى لقضي إليهم أجلهم فيصلة شروع إلى طار مقرر وقضي فنظر الذين ومنغ پریدوا کفان لا يرجون لقاءنا یا غیقین نلری پا ملاقات منغا پلائی پاپر نتبانی فی تغیان منغ پریدو بھی پسرکشید دوی کے یعمون جدوی سرکردان گردی وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ اکر جورسی انسان تا عبدو تکلیف دعانا دے آوازن کئی موتا لجنبی پا علقان پروت او قائدن یا پناسا او قائمن یا پولالا اللہ تعالیٰ وجلے پا تکلیف کی نفیس کی حالت ذاتنی جبنے تسلیم ہوئی ہر حالت تسلیم ہوئی فلما کشفنا عن حضور کلچی منگلر کردنا تکلیف دلو مرده روان کی جاتے کعلم یدغنا لکجی اڑو آواز نو کرمتا الحاضر آغا تکلیف تفکر پارا مصرو چی پرون ترسے دے ارسے دلوچ ارسے گیچ میں نے دن کوئی چیزے والے صبح کیا تکلیف کے لوگی شو خدای وی بیادا کیا کرخانے پر روائی کا پروچ دبانے تکلیف مراغلہ یا خدای انتے نشتے کنی چرنتے یا خدای انتے نشتے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 3 وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَكَلَكِمُنْغَا إِنْعَامُ كُوِيسَانْ بَانِي صحت ولا ورکو دولت ولا ورکو شهرت ولا ورکو اولاد ولا ورکو چکل انعام کی انسان باني وَإِذَا أَنْعَمْنَا كَلَكِ إِنْعَامُ كُوِيسَانْ بَانِي مدری شئینا دی حیثیت ولا ورکو دولت ولا ورکو اولاد ولا ورکو
دغه دې شي نه سره دی باندې سره ځان آباد کړي دی باندې سره ځان څنګه آباد نه یاد هغه و اذا مسه الشر اکلت اورتیږي د تکلیف کان یوتن نو دې بیا ډیر نه امیدي چې تکلیف کې خدای وي راونی سوچیا د هر خیر نه امید شي دا الله الله مرګري په نوم ته په بل کیفیت دی نن چې لږ تکلیف در باندې راغی کان یوتن د هر خیر نه امید شي سورہ حامل مبتدا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَكَلَتِ مُنْغَ إِنْعَامُ کو په انسان باندې اعرض نو دې مخواله دې اړ خدای طرف ته بیا ګوري نه اعرض دې مخواله دې خدای طرف ته دې چې لږ یو سره د پیسو مالک کړي ته پیسو مالک کړي او موږ طرف ته ګوري لږ ته مسجد طرف ته ګوري دین طرف ته ګوري بلکې شو ګوري او ټول ویل ستاري دا انسان کې طرف ته الله تعالی دې کوي وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَكَلَتِ مُنْغَ إِنْعَامُ کو انسان باندې اعرض دې مخبري ونعا او دې لري لاږي بجانب فعرق باندې خدای د لارینه یو الف وان یو ایگزیکټ وان یو دې لري یو ایگزیکټ وان د گمراهي آیت نمبر 49 50 اور 51 لا يسأم الانسان ترکیگی نا انسان من دعائے خیر دا خیر دا غختونا انسان دا خیر دا غختونا ترکیگی نا خبر آگی خج در نکا بچی راکی خانی در کل مال راکی اغمی در کل اولاد راکی اغمی در کل دست پورا دلتا راکی اغمی در کل من حرات راکی اللہ تعالی د برک نه لګي چې بودري په دام مال راځي او دام مال راځي او دام مال راځي خدای له کار کوي چې په بل ځای راوځي کنه چې ټول څه کوي دا یو انسان دا وایي چې دا خدای سره سره چې دا ټول مال راځي صحیح او چې بل ځای شی ورته دا د استحصال دی ایکسپلایټیشن ګریف حالانکه دې چې لګي پیسې ډېر نور بلل دے دا نسلونو غم غلطے دتا غم غلطے دا نیکسٹ جنریشن غم غلطے کہ مارا پس دا ما دامن نا دی بیا من وسیوی بیا من کڑوسیوی جگہ ٹول لگ جمعتے لا يسخم الانسان من دعاء الخير وإن مسه الشر اطورت گرا تکلیف فیغوث قنوط دے بیا دیر نا امید او دفاجر دی اللہ تعالی وی دا دمر دیر خیرونه چې غواړي دمر دیر درکړي وي نو کله کله چې ما طرف ته تکلیف دروز نه غږ خنده پېښانه طرف کې شو څه خنده پېښانه سره تکلیف ته یو ته نه کیاره او خیر دام راکاو ولئن عذقناه رحمة منا اکثر وتکو مندتا رحمت و مہربانی بجانب پلنا من بعد ذراء پس تکلیفنا مستو چرسی دلے اٹھتا یعنی تکلیف تیر شد ارے تکلیف نہ بعد میں اور بیا احسان ہوگا اللہ تعالیٰ وہ دے دیا بات اگنور کی لیقولن لا یقینن دے وی حاضالی کازما استحقاق دے حاضالی منگا دان برکر دے سرے دان بانے مرضش پہ ہوتی لیقول علکہ دیر خلق کو روز پہ ہوتی خدای رفاق کا $10 وصل نشتا ہے لیقولن هذا وما اظن الساعه والله تعالی فرمایي چې دنیوي ژوند بهتر شي دته لومبنه کار دی چې آخرت ته شي وما اظن الساعه اخيرا کو قیامت قائمه انتظار راتون کې دی ولا ارجعت الى رب بالفرض کا ډراغو ولا ارجعت الى ربي بالفرض کا واپس بوته کوم پروردگار فلتا ان لي عندهم يقينا ما لپاره الله قبل الحسنى دیر خصوص ابن ابي من دې ته سره کړی چې محمد او تاسو څه کړی ادب کړی فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَقِينًا مُنْ بَخَبَرْ وَالْكَوَاكَفَانُتَا كُفْرِ كَرْدِ بِمَا عَمِلُوا فَعَمَلْ لَدُي وَلَنُذِيقَنَّهُمْ يَقِينًا سَقَوْبَدُوِتَا مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ سَخْتَرِينَ عَذَابٍ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَكَلَتِ مُنْغَ إِنْعَامُكُ فَإِنْسَانْ بَانِي عَارَضَا دے مخوالِ وَنَعَا بِجَانِبِ حَدِيدِ الْرِلَاجِ فَعَلَقْ فَالْبَانِ وَإِذَا مسه الشر اگر کہ ورته دې تکلیف فزو دعائیں غریب نو دې بیا دې لوی دعاګانې کوي دې لوی دعاګانې کوي
یا ډېر نو الله تعالی فرمایي چې پرون تا باندې کله راحت خو دې یاد مونږ تکلیف راغی نو دې یاد کو پرون تا باندې راحت خو زما د قانون د پاسه ولاړو زه دې امتیاز کورنۍ تکلیف راغی نو دې یاد نو زما د دعاګانې کې حدیث کې راځي پیغمبر اسلام فرمایي الله تعالی فرمایلی دي چې یا عبدي او زما بنده اذكرني في رخاء ما راحت کی یاد کا زبد مصیبت کی یاد کم تما راحت کی یاد کا زبد مصیبت کی یاد کم تما هغه واقعات کې چې دولت مالک زبد فقر او فاقو کی یاد کم تما هغه واقعات کې چې صحت ته در سره زبد مرض او بیماری کی یاد کم سورہ المعارج آیت نمبر 12 شل او یوش ان الانسان تاکسا انسان خلقا پیدا کړی شوی دی هلوعا څنګه هلوعا جلباز تاسو جلبازي وایي عجلت سره خبره کوي عجلت ہے نہیں ہے تلواری دې تلوار پسند څنګه اذا مسد الشر کله چې ورته تکلیف جزوعا دې فریاد کوي وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ اگر جوړ دې تخیر منوعا ردی بیا منکون کې منکیدون کې امن کون کې خپل خیر نه کوي نور څه کوم خیر نه کوي الله تعالی مال مالک شي صحت دې ورته حیثیت دې ورته خپل خبرې ته خیر نه کوي نور خیر کول باندې کوي هغه له ګمراهي دعوت نه ورته څلورته د ګمراهي دعوت نه ورته سورہ زمر آیت نمبر 49 or 50 فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ کله چې ورسېږي انسان ته تکلیف دهانا نو موږ ته آواز کوي ثم اذا خولناه بیا کله چې ورکو موږ ته نعمت د جانب بلنا قال دی وی انما خبر دادا اوتیتو علی علم چراغ شوی ما تدا نعمت علی علم زما پخپل پوها باندې زما خپل ټیلنټ دی زما خپل ټیلنټ الله تعالی وی نه داسې کوي بل هي فتنه بلکې دا یو لوی ټک دی ولكن اكثرهم لا يعلمون واكثر خلق په خبر باندې کوهیږي نه قد قال الذين من قبلهم ذغ خبر خلق کړي او چې مخکې دوی نو وما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون دفن کړي چې دوی نه عذاب الله هغه مال دفن کوم چې دوی لګیاو غټلې سورہ اعراف 94 95 96 وما ارسلنا في قرية امغنو لګلې په هیڅ حالت کې هیڅ وطن کې من نبی نشو پیغمبر الا اخذنا مگر مونږ نیولو آلها عمل داغه ادا کې بل باتای په فقر باندې باتا معنا فقر والضراء اپبدنی تکلیف باندې لعلهم يضرعون دې لپاره چې دوی عاجزیو کې الله تعالی نو الله تعالی وایي دا کله چې باندې بدنی تکلیف راولم یا مالی تکلیف راولم زه غواړم چې دې اصلاح وشي زه غواړم چې دې اصلاح لهم يضرعون دې الله تعالی ته عاجزیو شي ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة بیا بدل کې ورکم په ظاهر تکلیف باندې الحسنه راحت حتی غفو تر دې پورې چې دا خلک د مال او د افرادو په اعتبار باندې ډېر زیات افرادي قوت ورته ملاو شو مالي قوت ورته ملاو شو بیا یې څه وایي الله تعالی وایي ماضي ډېر کړه کال مکه ته تیر شو هغه ټول وقالوا ضيعوا قد مس آباءنا الضراء والضراء تکلیفونه رسیدلو بدني او مالي زمونږ پلاران نکانو ته او زمونږ مونږ کوم درن چې پیدا شوی د سرو زرو کم خلک د سپون مخلوق دی دا هیڅ څه ځان دی الله تعالی وایي چې کله خلک دغه تورته ده دې معنا دا چې دوی خدای په ځان باندې قادر نه دي دوی د ډېر مالدارانو وجه خدای په ځان باندې قادر نه غني ما تاسو ته چې کوی نه کنه زموږ په وطن کې یو خاندان هغه بلداز دښمنای ورنو بیا د دښمنای کې تیزمونو چې دا هر دوه صفات دی په مړ کړه صحیح نو هغه خاندان والا باران ورېدو چې نو دغه وطن کې تماکوان دا تماکوان ټوبه نو د دې کارو ولته نو باران جوړ شو نو موږ د اکور چې کوم دې د دې شاته کته پروتي ویل तो भगवान कहे कि मस्जिद का मदरसा स्कूल का देख कैसे कोटे मतलब जमींदार राजकर दादा कूलर वाले अफगान में मुहाजिर थी नदी को भगवान वो तो मस्जिद को बाहर क्या तमोर कोटी
هغه مروان کړی هغه خلک به د پټوله چې کار کوي د بزګران نو دا غریبان به ټول راغلل نو هغه کوټوس به باران نه پټي باران ورېده نو دوی کارونه به نه کول او تېز باران شو نو به راغله غریبان هلته بل بیا خو خبرې اترې شروع شوې نو پکې دا ذکر شوی نن هغه پلاني دي بیا دوه مړي کړي صحیح دینه میاشت مخکې ګورېدل بیا نن په کسان به کړي نو یو کس پکې وي خدای دې ووایي ظالمان خدای دې ووایي نو زمونږ یو بزګر اوس مړ دی خدای دې ووایي هغه هغې سره مخکې بزګر پاتې شوی دا هغې اکله زمونږ څلور میله وړاندې دی 4 میله یې ځانګړي طرف سره نو هغې سره بزګر پاتې شو نو هغه داسې ساده ساده دیوال پرې ډډه والې او غریب کوټ و پټي ته تګلی و کار نه نو چې هغه یو کس زمونږ عزیز ووایي خدای دې ووایي ظالمان ظلم کوي نو هغه داسې رانه شو یره نایک مونږ د دې ځمکې مالک ته نایک وایي د ځمکې مالک نه نو بزګر ورته وایي نایک وایي ورته نو ورته یره نایک وایي هغې سره یې کسان دومره ډېرې ټوپکې چې خدای ورته وکړي شوی دی ساده سره ډېرې کسان چې دومره ډېرې ټوپکې ورته خدای ورته وکړي شوی دی صحیح الله تعالی دا د انسان مزاج دی چې د سره افرادي قوت او مالي قوت دې په ذهن کې دی چې ما سره خدای ورته شي کولی وقالوا قد مس آبانا الضراء والسراء ادوي چې تاسو رسېدلې او پلاران یې کار زموږ ته بدني او مالي تکلیف الله تعالی وایي چې دا څه تورسه ده ځای تاسو راځي فأخذناهم بغتة ونمضي ناصابا وهم لا يشعرون أتيت إحساس نكيد سورة هود آية نمبر 9 أو لا ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة شجر ورثو منغا انسان تدخل جانب رحمت ثم نزعناها منه وبياتنا وابطوا خدا نعمت إنه ليئوس ديدير ناوميد كفور وجير باغي ولئن أذقناه أكثر ورثو دتا نعماء راحت ما ضراء فقد مصيبت نجرة دلو دتا ليقولن نديوي تكبر سلا ليقولن ديوي سنگلنا تکبر ليقولن ديوي تكبر سلا ذهبت سيئات عني دا تکلیفون زمانہ تیرا شوا لیکن چې بیا دې تکلیفون مکمل طور محفوظ لیکن اوس سره خدای نشي کولی إنه لفرح يقينا دير بوتين رجاء افتخار فخور الفخر كونك